سلامونه ټولو پښتنو ته. څنګه چې تاسو ته پته را چې په باجوړ باندې ډیر انتهایی بد حالات دی او په دې سخت وخت کې خپلو پښتنو سره ودرېده پکار دی. یو طرف ته د غربت زور دی او بل طرف ته ډالري جنگ شروع دی. خلک بېکوره شو، خلک کډوال شو. دا تاسو ته چې کومه تصویر ښکاري او دا کومه د بینک اکاونټ دی او د ایزی پیسه دی، دا د جواد اقبال سالارزي دی چې د باجوړ سره تعلق دی. پښتنو ته چې کوم کډوال خلک دی هغو ته د خوراک اسکاک دپاره چې کوم دی انتظامات کوي او د خپل جیبه شروع ته چول دي. زمونږ دقه وس کېږي که څوک ویډیو شیر کولی شي ویډیو شیر کوي، که د چا د روپۍ وس کېږي، د چا د لسو کېږي، د چا د شلو کېږي. په ټیک ټاکو کې جینکو ته ولکانو ته ګفټونه کوي. د هغې په ځای باندې نن د خپله باجوړه دغه مظلومو خلکو سره ودرېږئ او چې څومره خلک دي، که د باجوړ دي، که د سوات دي، که د دیر دي، چې د پښتونخوا د هرې سیمې دي او خاص کره د افغانستان د خلکو نه. د افغانستان چې کوم خلک دي په یورپ کې الله تعالی د ډېر مال دولت درکړی دی. په دې نمبر باندې که چا 10 روپۍ وس کېږي، که چا 60 روپۍ وس کېږي، صرف خاص د الله تعالی د رضا دپاره، خاص د الله تعالی د رضا دپاره د خپلو مظلومو پښتنو سره ودرېږئ او دغه پیسې ورته ولېږئ چې هلته پې د هغو د خوراک اسکاک انتظامات وکړي. نن مې د جواد اقبال یو پوسټ کاته، و یو کور والا سره کرایي نه وه او د کرایې دپاره یې ګډه خرڅه کړه. مړه زموږ نوره بېوسي څنګه یي؟ قسم په خدای چې د زړه مې نور سوی، خو بس وس هم نشته، بېوسه یو. که د چا وس کېږي دا ویډیو شیر کوي چې به د سړي سره امداد وشي او دلته پې د دې بېوسه خلکو سره مدد وکړي. دا زموږ دپاره چې کوم دی یو لوی جهاد هم دی او یو افضله صدقه ده. نو ټول ملګري ښه په اخلاص باندې تعاون وکئ او چې د چا څومره وس کېږي نو دغه اکاونټ ته پیسې ولېږئ. یو سخت وخت دی او باجوړ زمونږ د پښتنو کور دی او نن په هغو باندې ده او سبا په مونږ باندې ده. نو چې څومره پښتانه زما د ویډیو ګوري دغه اکاونټ باندې امداد وکئ، په دغه پیج باندې چې کوم دی ورشئ او سپورټ یې کوئ چې دغه میلمنو انتظامات وکړي. ډېره مننه.